څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن دا تعزیتي ریفرنس زمونږ د پارټۍ د ضلعي ډپټي جنرال سیکرټري او د وطن پال کسان وینګ صوبایي مشر د هغه په یاد کې راغوښتل شوی عزتمندو قومي وطن پارټي دا یو سوچ دی او د کله چې په وجود کې راغلی نو هر کلم چې د پارټۍ یا د علاقې داسې مشر هغه وفات شوی نو د هغه په یاد کې دا تعزیتي ریفرنس دا چې کوم دی دا زموږ قومي وطن پارټۍ په دې علاقه کې راچ کړی اوس نور هم داسې ګروپونه شته هغوی هم کوي خو دې ده کې دا خبرې له راځم یقینا د قومي وطن پارټۍ سوچ له راځم او دا هغه انسان دا هغه شهید وطن د هغه سوچ له راځم یقینا چې نن به د هغه روح چې کوم دی هغه په قبر کې هم خوشحاله د دې وجې نه چې نن موږ دلته ناست دي هغه تسلسل هغه د ظلم خلاف چې هغه سوچ راوچت شوی او هغه هم په دې خبره باندې و چې د قوم له داسې یو شعور ورکړو چې دا د ظالم خلاف ودرېږي عزتمندو د ظالم خلاف ته ودرېدل دا د سیاسان کار نه دی دا ډېر زیات مشکل یو لاري ظالم عمر لکه تاسو وګورئ نو هغه زوروري خلک هم تېره کوي او وحشي ظالم چې کوم دی هغه وحشي هم په دغه ودرېدو باندې زمونږ آیات محمد خان شیرپاو هغه هم زمونږ نه همدغه ظالمانو جدا کړو د هغه قصور صرف او صرف دغه و چې هغه د ظالم خلاف چې کوم دی قوم راوچته نن که دلته یې هغه داسې شعور ورکړو زمونږ اسرار رور خبره وکړه دغه درې مهال د بې دخلۍ باره کې ناستې خلک دغه وخت کې د خوف یو فضا جوړه شوې وه دلته چې کم خلک په دې بې دخلو باندې سیاست کوي ځان له پیوټ بینک هم ګوري او نور چې کوم دی غر چاته پته ده هغه خلک څه خرڅ شوي او څه یېرېدلي وو هېڅوک هم په میدان باندې نه و نن چې د کسان په نوم باندې څوک سیاست کوي تاسو هغه خلک هغه ټایم کې لیدل تاسو لیدل هېڅوک هم نه و بلکې هغوی به لا په خپله باندې نور به هم زمونږ حوصلې چې کوم دی کمزورې کولې هغه وخت کې د خوف داسې فضا جوړه شوه او هغه وخت کې د قومي وطن پارټۍ موسی خان زمونږ خالد خان ډکې چې راووتل او هغه ځای کې د ظلم خلاف ودرېدل اف آی آر یې پرې وشي څنګه چې پیر صاحب وویل چې داسې فضا جوړه شوې وه چې په دې سمه کې هم تېرې شي ځکه چې په صوبه کې حکومت و د چا بې دخلي چې وه د صوبایي اسمبلۍ غړی و په دې صوبه کې حکومت و هغه یو وحشي سیچو چې کوم دی هغه دغې دپاره رالېږلی و او دومره ظلم هغه وخت کې وشو چې ډس چا وکړو دعوې په چا وشوي مړی هم هغوی وکړو دلته دعوې په دې خلکو باندې وشوي هغه وخت کې بیا په خپل ځای کې مخروطیا به دې کوله په سمه کې ته اوسېدی هم نه شوي نو په یو دونه کوارټر کې چې کوم دی موږ به هم ورته وویله نو هغوی تقریبا څو میاشتې په هغې کې هلته مخروطیا کړې وه دا د قومي وطن پارټۍ هغه سوچ او دا دام ده موږ مدام خلکو ته ویلي موږ چې ولاړي زمونږ حوصلې اوچتې په څه باندې زمونږ شاته لوی غرونه ولاړي نن تاسو وینئ څه صورت حال دی زمونږ شاته چې کوم دی زمونږ ملي مشر افطاب احمد خان شیرپاو ولاړي زمونږ شاته زمونږ صوبایي چیرمن سکندر ایت خان شیرپاو ولاړي زمونږ شاته قومي وطن پارټي ولاړی چې د هغې په دې صوبې په ګوټ ګوټ کې پر یو یونین کونسل کې پر یو ضلع کې باقاعده تنظیم شته عزتمندو د موسی خان روغ په دغه باندې هر چا خبرې وکړي او هغه هر چا ته هم پته ده فطري طور هم د هغه سوچ چې کوم دی زموږ د سکول ملګرو د کبډي ملګرو ډېر زیات علي خان ناست دی ډېر زیات سیډیولم بیا راله زموږ سره هغه تعلق او ډېر زیات یو ځای ګرځېدلي عمر له چې کوم دی هغه به چې کوم دی هغه به د کمزوري مرسته کوله هر ځای څه خبره به وه هغه به د خپل خلک هم چې چا څه به څه مسله راله د دې ورونو به چا څه رایله دا کمزوري مرسته به یې کوله او خپل رور راره چې کوم دی هغه به یې دګو هغه د ظلم خلاف و او دې وخت کې چې هغه کم تحریک شروع کړو زما په خیال
مونږ خو به یې نیمګړی نه پرېږدو خو هغې ته ډېر زیات نقصان ورسېده ځکه چې د هغه عمر هغه سینه هغه زما په خیال داسې مونږه نه نو چې یاره کمې به پوره کړي کمې به مونږ نه شو پوره کولی خو انشاءالله هغه تحریک چې کومه دی هغه به مونږه دقسې هغه کوو وقسې په دې حلقه کې یوازې نه په دې صوبه کې په هر ځای کې مونږ به ځو د ظلم خلاف به ودرېږو مونږه زمونږ تربیت داسې شوی چې هغه مونږه په نس نس کې دغه د پاټیار یو ورکر دا نه ده اوخدا یو کس ته میلاویږي اوخدا یو کس ته میلاویږي او نه مې خو چې په دې ځای کې دا ناس څومره خلک دي بلکې د قومي وطن پارټۍ ادنا ورکر چې کوي ادنا کارکون هم چې کومي د هغه په سوچ کې دا دغه ښکل شوی چې هغه به د ظالم خلاف ودرېږي او انشاءالله موږ دا تهیه کوو چې کوم میشن عظیم میشن دپاره زمونږ حیات محمد خان شیرپو سیاست شروع کړی څنګه چې ما لومبی وی چې نن به د هغه روح خوشحالي انشاءالله د هغه په دې میشن باندې که څومره سختې راځي هغې سره موږ بلد شوي موږ به انشاءالله هغه میشن چې کوم دی سر ته رسو یو ځل بیا زه موسی خان رور د هغه خاندان او خصوصا د دې میډیا په وساطت سره د علاقې نورو خلکو ته میم چې کم خلک خپل ژوند د دې علاقې د غریبو خلکو دپاره هغه مختص کي نو د هغه په ژوندینې باندې زموږ ځینې رونه وی چې نه په ژوندینې باندې مي خو د ژوند نه بعد د مرګ چې څوک مړ شي ډېر غټ غټ خلک په دې علاقه کې دومره غټ غټ خلک مړه دي په زرګونو جایدادونه په زرګونو باندې جایدادونه چې پکې دې ستړي به شي د مرګ نه بعد چا تپوس هم نه دی کړی چېرې څوک مړ دی او څوک نه دی مړ زموږ موسی خان رور چې هغه داسې نه چې هغه یو خان او یو نواب و هغه دغه ته وګورئ د هغه د مرګ نه بعد نن تر دننه پورې دا سلسله به جاري هغه چې کوم دی د دې خلکو په زړونو کې یاد دی چې په هر بازار کې په هر بیټک کې په هر حجره کې کم از کم د هغه د نرانې او د هغه چې کوم دی د هغه په ژوند باندې خلک خبرې کوي نو زه دې خلکو ته داسې چې دغسې ژوند تېرول چې کومه دی نن دا موږ ځان له یو مقصد جوړ کړو چېرې کم از کم د مرګ نه بعد هم خلک دغسې یاد کړي ډېره مهرباني